أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمن د بیان موضوع ده کور ته د ورتلو په وخت په خپله بیبي باندې سلام اچول، څنګه چې الله تعالی په سورة نور آیات نمبر 61 کې فرمایي فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. نو کله چې ننوځئ تاسو کورونو ته نو سلام وکړئ په اوسېدونکو د هغې باندې پیشکشي یعنې ډالۍ د طرفه د الله تعالی نه برکتونو والا زړه خوشحالونکي. که موږ ته الله تعالی حکم کړی دی چې کله تاسو کورونو ته داخلېږئ نو تاسو په خپل کور والا باندې سلام اچوئ. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمائی ما تا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اے بچوړیا کله چې خپل کور ته ورننوځې نو سلام کوه. دا ستا او ستا د اهل یعنی بیبي او بال بچ دپاره برکت وي. یو اهم خبرداری دا دی بعضې خلک دا بد ګڼي چې زه به کور ته ننوځم او په کور کې به مې ښځه وي نو زه به پرې سلام اچوم. دی وایي ګنې دا د غیرت کار کوم، حالانکې غیرت خو هغه دی چې د قرآن او احادیث موافق وي. دا خو د قرآن او د احادیث نه خلاف د خبره ده. قرآن او سنت وایي سلام اچوه. نو چې کور ته ننوځې سلام اچوه، که په کور کې ستا والده وي، که خور دي وي او که ښځه او بچي دي وي. او هر ښځه خاوند دا غواړي چې زموږ په منځ کې دې مینه او محبت وي. هم د دې مینې او محبت زیاتولو دپاره سلام اچول یو نبوي نسخه ده. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي په هغه ذات مې د قسم وي چې د هغه په لاس کې زما سا یعنی روح ده، د تاسو به جنت ته دننه نشئ تر دې چې تاسو ایمان راوړئ، او تاسو ایمان نشي راوړئ تر دې چې تاسو د یو بل سره مینه وکړئ. آیا زه تاسو ته خبر نه درکوم په یو داسې عمل چې تاسو کوئ نو د یو بل سره به مینه وکړئ؟ یعنی هغه عمل دا دی چې خپل میاس کې سلام خور کړئ. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.